السلام علیکم. زموږ نننۍ ویډیو ته د دې په باره کې ده چې د واده په شپه باندې د ډېرو خلکو دا شک و شوبه وي چې یعنې زموږ د ښځې د بکارت پرده د مخکې نه شلېدلې ده. نن به زه ستاسو د ذهن نه دا غلط فهمي وباسم، خو د دې هر څه نه مخکې درته دا یوه یادګیر وکړم. که چېرته زموږ چینل کې نوي وي، زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټړۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، نن سبا د ډېرو هلکانو دا ډېره غلط فهمي ده او وایي چې زموږ چې واده وشي نو د واده نه پس به موږ خپلې ښځې سره کوروالی کوو او د ښځې د بکارت پرده به د واده په شپه شلېږي. عزتمنو، دا خبره بالکل د هغوی صحیح ده. ډېر هلکان دغه غوندې پکې دي او دغه شانتې واقعیات هم پکې راغلي. هغه د ښځې د پوست بکارت پرده د مخکې نه شلېدلې وي او د دوی په کور کې بیا ناروغتیانې پیدا شي. ښځې سره جنګ جګړې کوي او بیا خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، بیا پرې ظلمونه کوي. دوستانو، دا غلط فهمي د خپل د ذهن نه وباسئ، ځکه چې د بکارت پرده صرف د ذکر سره نه شلېږي. نور هم ډېر زیات وجوهات دي. دا غلط فهمي زه ستاسو د ذهن نه وباسم. هغې یو وجوهات دا دی کله چې په مېرمنې باندې بیماري راځي، یعنې خیز بیماري چې پرې راځي، د بکارت پرده هغې سره هم شلېږي. ځکه چې دا بیماري کله ډېره زیاته شي، یعنې د دې د شرمګان ډېره زیاته وینه راځي، د هغې د وجې نه هم دا د بکارت پرده شلېږي. بله وجه خو دا ده چې د جینۍ عمر ډېر زیات شي، یعنې د 30 کالو نه چې واوړي دا د بکارت پرده پخپله وشلېږي. بله خبره دا ده چې د ډېرو کسانو په ذهن کې دا وي چې یعنې د مېرمنې د شرمګان نه به ډېره زیاته وینه راځي. منو دا خبره خو ډېره غلطه ده، ولې چې ځکه چې د مېرمنې د شرمګان نه ډېره کمه وینه راځي. دې سره به صرف ستاسو ذکر ګنده کېږي، دا نه چې د هغې نه به سمه وینه راوبېږي. منو د دې یوه بله وجه خو دا هم ده، په کوټوالي کې دا جینکۍ لوبې کوي او د لښتونه ټوپونه موږونه وهي، چیندو وغیره کېږي، نو د دې په دوران کې دا د بکارت پرده شلېږي. عزتمنو، ډېر جینکۍ دغه شانتې هم دوی خپل شهوت پوره کوي، یعنې څنګه چې هلکان د خپل د لاس نه خپل شهوت پوره کوي، نو دغه شانتې جینکۍ خپل شهوت دغه شانتې د لاس نه پوره کوي، خپل د بکارت پرده پخپله وشلي. ډېر جینکۍ دغه شانتې یعنې خپل ځان خپله انزا ته رسوي او دا دوه ګوتې پکې ووهي، نو د هغوی نه خپله بکارت پرده په دغه طریقه باندې وشلېږي. او بیا چې دا جینکۍ کله واده وکړي نو خپل خاوندان بیا په دوی باندې شک کوي او وایي چې دې جینۍ خپل چا سره مخکې د جنسي اړیکې ساتلي دي. عزتمنو، اول تاسو د دې خبرې ښه معلومات وکړئ، د ځان ته نه ښه خبر کړئ، له هغې نه بعد بیا خپلې مېرمنې سره ښه واټ ټکوئ او جنګ جګړې کوئ، بیا ورته طلاق ورکوئ، ځکه چې تاسو سره د دې خبرې څه حق نشته تاسو چې په ناجیزه باندې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکوئ. عزتمنو، نن زموږ ویډیو ته د دې ځای پورې ده. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې، دا ویډیو درسره حتمن لایک کړئ او که چېرې زموږ چینل ته نوي راغلي، زموږ چینل ته سره حتمن سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته اول در ورسېږي.